مونږ ته برازي مونږ ته توحید خې توحید دغه د عمر فاروق رضی الله تعالی توحید زکه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم فزید دې چې ته توحید د شیطان ابلیس رجیم او رټلی شي وینځ نکې نو لہذا عمر فاروق رضی الله عنه ته فرمایل اویس قرنی رضی الله تعالی اين تريدو چرته د اراده کړی دا تاسو چرته اراده کړی قال الكوفه دا تو فرمایل کوفه تا کوفه په عراق کې خار دی قال الا اكتب لك الى عاملها آیا زه عامل د کوفه گورنر وته یادې چې د کوفه عامل تا ستاده پاره سکولی کم تب خطولی کم ستاده پاره د کوفه گورنر ته کوفه ته روانې کړ مطلب چې خاطر مدارت دی کی خیال دی ساتي وظیفه د مقرر امیر المؤمنین دا ډیوټي د بادشاہ د خلیفہ موږ د ظالمان خو زمونږ ویریس کی کړه او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه با د ټول نیکانو صلحو د بدر د احد د شرکا او صحابه ډیر او د اهل بیت او ډیر وظایف په ورکو د بیت المال دا بیت المال د قوم پیسې ده قوم حق هم په دوی به خرج کو ځان د پاره به ایست اورو کې باکسر ملاسو ګټه به سم لګي دا لیکه لکه د بشارت الاسد چې خدای په د ظلم تخته ور ټکړه په شام دا 54 سال د پلان په شریک حکومت سره پاسه 50 کاله ورشه داسې محلونه ځانلا او قیدیان په انډرګراوند کې جیل خانو کې چوریان اوس لګیاري ټول دنیا ته دا ظلم ښکار کی او تختید رضی الله عنه لاړ ولکون مسلمانان سنیان شام هغه مړ کړل په دې سره پاسه 50 کاله ولکون مسلمانان په شام کې شهیدان د لاس او په جیلونو کې څونه په زرګونو پراته چې ډیر او شل کالو شو هغه انور نه دي تاسو انډرګراوند جیلونه دا د ظلم تخته ولټکیږي ظلم چې کله ما تاسو ویلی او پیک ویلی ته انتها ته ورسی دا خدای بیا الټا کوي ودغه ظالم ان مع العسر يسرا فسخته پس راحت راضی په مسلمان او سخته به برداشت الله دې موږ ته د دې فرعونانو نه دې وطن کې چې کوم ظلمونه شروع دي په پاکستان په مسلمان تاسو نه پوهیږئ چې پتا تاسو څومره ظلم شو دا ماشوم چې زموږ پیدا کیږي نو سره پاسه 3 لک روپے خرڅداري دا یې مې دا څه ګناه ده چې ما پیدا شي ومنه روزي ما پکار دا و چې زموږ دی حکمران چې زموږ ستا بچي پیدا کړي دی ول وظیفه مقرر کړي دی ول خوراک څخه ول تعلیم د لپاره پیسې مقرر کړي وي دا د اسلامي ریاست ذمہواری ده فرض دي قوم مادنیات دي خور مادنیات وسایل دا په دې بچو چې پیدا کیږي بچي باغ به خرڅ کړي دا اسلامي ریاست دی ته وي اسلامي جمهوریت پاکستان روان کدانو غول خوري درو کوي نه د اسلامي جمهوریت پاکستان د کوبر حکومتونه ته ډیر خري د نظام د چلولو په اعتبار سره خو د ځنګل قانون هم نشته نو لہذا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل اویس قرنی رضی الله افر ورته کوي درخواست ورته کوي کستاسو خوخی نو الا اكتب آیا ز الیکم الا اكتب لك الى عاملها کوفی گورنر تا د کوفی واقدارانو ته د ستاسو لپاره څه خط ولیکم نو قال تو فرمایل اویس قرنی رضی الله تعالی عنہ د بزرګانو نه خلق وکړه اكون في غبراء الناس احب الي دا چې زه شمه غبراء الناس دې ته وایي ناشنا یعنی د علاقې د کوفې په فقیرانو کې زه شمه او زه داسې شمه چې ما څوک نه پیژني ناشنا یم نو احب الی زه دا ډېر خوښ ویسې قرني رضی الله تعالی عنہ څه وفرمایل عمر فاروق رضی الله تعالی چې ته زما لپاره د کوفې گورنر ته خط لیږي خو بیا خو به زه هایلایټ شم بیا خو به زما هر سړی به ما وپېژني چې دا دومره لوی صاحب دی چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دعا دپاره وي او رسول الله مبارک عمر فاروق صاحب ته فرمایلي وو که د ده سره د ملاقات وشو د اویس بن عامر رضی الله عنه سره نو بخښنې سوال ورته وکړه دعا دې وغواړه
او زه دا غواړم چې زه ناشنا یم، ما څوک نه پیژني، زه فقراو کې یم د مسلمان ناشنا. احب الی ما ته دا ډېره محبوبه ده. فلما كان من العام المقبل حج رجل من اشرافهم، کله چې را روان کال راغی د حج ورځې راغلې د یمن نه، خلک راغلل حج ته، اشراف یعنې ښه خلک، ښکلي خلک راغلل د یمن نه، را روان کال معزز خلک راغلل. فوافق عمر رضی الله تعالی عنه فسأله عن اویس، نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سره چې د یمن د خلکو او هغه اشراف خلک، ښکلي خلک، نیکان خلک کله ملاقات کوي، نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته د اویس رضی الله تعالی عنه متعلق نه چې اویس قرني څنګه دی هغه متعلق. فقال یو کس ورته وویل د دغه یمن د خلکو نه چې ترکته رث البیت قلیل المتاع، چې په داسې حال کې ما پرېښې دي چې نهایت ساده زندګۍ کې او ډېر لږ سامان سره، ډېر لږ سامان، محدود لږ سامان ورسره او ډېر په ساده زندګۍ کې ما پرېښې، مطلب چې زه راتلم دلته حج ته، نو ما هغه سره ملاقات شوی و، نو په داسې حالت کې مې فقیر وکړ، فقیري خواښه کړې وه او د الله په در څومره قدر ور د دې حدیث نه پته لګي الله پاک ته څومره ده. دا پټاټ باټ نه ده مولا پاکې کپړې واچوي او کاټن واچوي او 3,000 جوړه سړی واچوي او د 2 کروڑ روپو په ګاډي کې کېږي او ښه بنګله جوړه کړي او ښه غټه مدرسه کې ناست یا په ښه جومات کې ناست دي، په درې چته کې کارپېټونه یې قالونونه یې، دا ټوله دنیاداري ده. اما چې څه په دې د الله په در عزت نه میلاوي، بلکې پیټې دې درنېږي او که ته یې کزیم زما درنېږي ستا چې څونه شی د دنیا سامان بر ډېری وزن او بوج به د قیامت په ورځ څه کېږي؟ سپکېږي، د هغې ذرې حساب به درسره نه کېږي چې څومره دې ګاډي ډېر دي، بنګلې دې ډېرې دي، حجره دې ډېره غټه ده، نوکران دي درسره، دومره تپوسونه هم نه ډېر کېږي، که بیبیانې دې د یوې نه ډېرې 2 او 3 او 4 د هغې تپوسونه هم نه ټول کېږي، ذرې حساب به درسره کېږي. نو د دنیا سامان چې څومره ډېرېږي دا دنیاداري ده، که د ملا سره ده او که د امي سره دنیاداري ده. او بزرګانو دا شیزونه نه دي خوښوي، الله والا خلک دا شیزونه نه خوښوي، د دنیا سامانونه نه خوښوي، دا د پیټې نه سیوا نو الله والا جوړ شوي دي. موږ خو د اویس قرني رضی الله تعالی عنه په نقش قدم لاندې روان شي. د دې زمانې پیران وګوره، هغې محلونه وګوره، د دې زمانې محتلمین وګوره، هغې ګاډي. زه خفه نه یم، زه په هغې دا اعتراض نه کوم چې یاره یو مولي صاحب په 2 کروڑ روپو ګاډي کې کښېني، نو زه پرې خفه کېږم. زه په دې نه خفه کېږم چې په ګاډي کې کښېناست یا 6 چته مدرسې جوړه کړه، ښه خبره ده، خیلونه ماربۍ ښه خبره ده، جومات ښکلې ښایسته پکار دي، سهولتونه پکې پکار دي، زه دا د حالاتو مطابق ټیک خبرې، خو زه خفه په دې شم چې پیټ یې خو دروند شو آخرت د محتمم صاحب حساب کتاب خو الله د محتمم صاحب سره د ناظم صاحب سره به کوي، د جومات چې کوم امام دی مولوي صاحب سره به کوي، امام مسجد سره د مقتدیانو سره څه کړي، څه دې ورته بولي، نصیحت یې ورته کړی و، ستا په مقتدیانو کې غلو، ستا په مقتدیانو کې حرام خوارو، تا ورته چې د حدیث آیات قرآن د هغې دپاره ویلي دي چې سم شي، تا په مقتدیانو کې شیطان مارو، جګړمارو، شرپسندو، کلي ماحول یې خراب کړی و، زیناکارو، تا ورته چېرته ویلي که نه شی به یې درکړه پټ موټ یو په جیب کې به دې واچو سور کې به کلونو دې ورته چې دا حدیث نه دی ویلی، زیناکار ته د زینا مذمت نه دی بیان کړی، غل ته د غلا مذمت نه دی بیان کړی، حرامخور ته د حرامخورۍ مذمت نه دی بیان کړی. دا تپوس به د چا نه کېږي؟ د دې ملا نه به کېږي د قیامت په دې منبر چې کم ناست دی د نه به هم کېږي. حق دې وي ټول چرګانو غوښو کې پروت وي، نن د یو مقتدي دعوت دی او غرمه د بل او ماښام د بل، بس په دې سور سپاټ کې وي، بس دا به کېږي د دې ملا نه تپوس. نو پیټې درنېږي زما او ستا د دنیا په ټولو اسبابو عهدو باندې، سامانونو باندې. نو لہذا اویس قرني رضی الله تعالی عنہ مبارکې د یمن دغه صاحب وفرمیل عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ترکته ډېر په ساده زندګۍ کې په ساده کور کې او دغه شان ډېر لږ سامان سره ما پرېښی، زه چې راتلم نو داسې حالت کې
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اوس عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ را روان اور کار حج په موقع کې بیا د یمن خلکو ته هغه حدیث بیان یو ځل خو بیان کړو او ویسی قاضي رضی الله تعالی ته مخامخ اوس بیا بیان د یمن خلکو ته چې رسول الله مبارک نے موریدنی وغه فرمایل یاتی علیکم اویس بن عامر مع امداد من اهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه الا موضع درهم له والده وبها بر لو اقسم على الله لابره فان استطعت ان يستغفر لك فافعل. اقا حدیث بیا وته مخکې ما ترجمه چې دا اویس قرنی دا په یمن په لښکر کې او په ډله کې راځي. دا د اویس د پلار نوم عامر عامر قبیله د امداد او بیا چې کوم دي قرن قبیله مشهوره قبیله غټه قرن ده کنه لکه زمونږ اوس یوسف زی په یوسف کې بیا خیلو دي کنه اخون خیل او پنده خیل او وغیرہ دا ورپس اره غټه قبیله بیا باقي کې خیلو نه دا چې قرن غټه قبیله ده او قرن کې بیا دا چې کم دینو دغه چې کوم بنو عامر دغه قبیله پکې او مراد قبیله ده پکې دا شاخ دی بیا د قرن نو مراد قبیله د قرن سره به تعلق ساتي په د باندې به برګي مرضی او نور ټیک شوی وي یو داسې د درهم برابر دا په پاتې او والده صاحب وي دا سره باندې کی او خسلوک کوونکی دا اویس رضی الله تعالی او کو چېرې طاقت نو شو نو بخنه د بخنه دعا ته وکړه رسول الله مبارک ته دا سي فرمایي طاقت ته وشو د بخنه دعا ته وکړه تاریخ خبره ده دې حدیث سره بس نو خدای صحابه کرامو باقی دروي او د رسول الله مبارک کلمات زه خو نور څه خبرې نه اورم باندې ممیاس چې دې سره مخالف رسول الله مبارک سو فرمایلو ماری فاروق رضی الله مبارک فإن استطعت ان يستغفر لك فافعل چې طاقت ته وشو مطلب ملاقات ته وشو نو بخنه سوال ته بخنه دعا په وغواړه پیدا شي دا کارو کا دعا ته وغواړه نه کانو خلکو نه بس غواړي دعاګانې وغواړي ملاقات لبهځي کوم ګډو وډو سر خلک فأتى اويسا فقال استغفر لي قال انت احدث احدا بسفر صالح فاستغفر لي بیا دغه شانو په دې روایت کې دغه ذکر شو چې د حج نه کله فراغت وشو دغه کس چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وتا الته په حج کې دا حدیث ویلو دې د یمن دی د اویس قرنی رضی الله تعالی عنہ پیژې نو چې کله د حج نه فارغ شو دغه کس نو دا واپس راغی یمن ته کنه خپل کلی ته راغی واپس د حج نه کنه نو چې کله وی واپس راغی نو لاړو اویس قرنی رضی الله تعالی عنہ چې کله فاتا اویس رضی الله تعالی عنہ راغی وته و فرمایل استغفر لي ما دا پاره د بخنه سوالو ما دا پاره بخنه هغه د عمر فاروق رضی الله مبارک خبر وته یاد وکنه په حج کې چې راغی کلی ته راغی یمن ته چاله لاړ ډایرکټ چاله لاړ اویس قرنی رضی الله تعالی عنہ لاړ کنه دغه کس دغه بل تابعی د عمر فاروق رضی الله مبارک چې حدیث بیان کړي دام تابعی دی کنه نو چاله لاړ ملاقات لا اویس قرنی رضی الله تعالی فاتا اویس رضی الله تعالی عنہ راغی او وته او فرمایل استغفر لي ما د پاره د بخنه سوالو ما د پاره الله نه بخنه ګور چاله راغی د حج او دی وته جواب ورکړي انت احدث احدا بسفر صالح اویس قرنی رضی الله تعالی عنہ مبارک وته فرمایل ته د یو نیک سفر د یو عظیم خپل سفر نه راغلی د حج نه راغلی حجی صاحب چې راشي نو موږ حجی صاحب ته موږ د پاره سوالو نو عمرې نه څوک راشي نو موږ ورشو کامیمی علم نمی بزرگ نمی عام مسلمان دی او زموږ د عقیده ده چې هلته د کوم عبادات کړي دي نو د خانه کعبې مونځ ته زموږ د جلاله د جومات مونږ په دې پوهېږو د خانه کعبې باندې چې کم نظر د دې حاجي صاحب لګېدلی دی هغه نظر دلته د دنیا که ډېر ښه انسان ته وګورې نو خانه کعبې په شان ثواب پرې نه مېلوي مونږ ته دا پته ده چې سلامونه به د روزې مبارکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي او مسجد نبوي شریف کې به ډېرې سجدې لګولې مونږ په جنت کې به هلته نفل کړي چې هغه ریاض الجنه د جنت ځمکه د جنت ټوکړه ده د جنت په ځمکه کې هلته سجدې لګولې دي جنت ته تللی و د جنت نه راغلی دي نو مونږ ورته حاجي صاحب مونږ ته دعا وکړه
هغه اثر پکې په خېټه کې لا زمزم پراتی، په خېټه کې لا د مدینې منورې خوراک پروتي، د مکې مکرمې خوراک پروتي. مونږ جی صاحب ته څه وایو چې پاک ځای نه راغلی ښکلې راغلی نو دا اویس قرني رضی الله تعالی عنه سنت دي ښه چې حاجي صاحب ته ووایه چې د نیک سفر نه راغلی د ښکلې سفر نه راغلی نو څه وکړه فاستغفر لي. اویس قرني صاحب ورته فرمایي ما دپاره د بخښنې سوال وکړه د الله نه. چا ته وفرمایل؟ حاجي صاحب ته. کوم حاجي صاحب چې تللی و یمن ته د هغه کلیوالو د هغه د علاقې و نو حاجي صاحب ته ویل چې ما دپاره د بخښنې سوال وکړه، الله ته ما دپاره دعا وکړه، زه ځم تاسو له ملاقات راغلی ما ته دعا وکړه. نو دا سنت د اویس قرني رضی الله تعالی یاره نه پوهېږې په حدیثونو د یو حدیث مبارک تاسو به داسې کوئ حاجي صاحب له چې لاړ شئ نو څه به کوو ځان به پرې اوچت حساب به وایې که زه خو زبر یم او زه خو ستا نه ډېر تکړه ملا یم او ته خو جاهل یې داسې به وایې سپک به ورته ګورې د کومو پاکو ښارونو نه چې راغلی دی او د پاکې ځمکې نه نو د هغې خاطر به کم زمزم یې څکلي د هغې خاطر به کم بدن کې د مدینې منورې او مکې مکرمې د حرمینو شریفینو خوراک دی د هغې خاطر به کوې ورته څه به وایې ما ته دعا وکړه څه به ورته وایې دا به د چا سنت دي د اویس قرني رضی الله تعالی عنه دغه صاحب ته څه وفرمایل چې ته راغلی انت احدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي یو نیک او ښکلې سفر نه راغلی نو ما دپاره د الله نه بخښنه وغواړه دا عاجزي ده. قال ده ورته وفرمیل رضی الله مبارک سره قال نعم نو ده ورته وفرمیل او ملو شوي ومه نو چې کله دی ورته وفرمیل نو فاستغفر له نو بس د هغه دپاره د بخښنې سوال یې وکړو. اویس قرني رضی الله تعالی عنه بیا څه چل وکړو د بخښنې سوال یې وکړو بیا ورته دعا وکړو بیا ورته دعا وکړو نیکانو خلکو له تلل نیکانو خلکو له دعا اخیستل دا خو د صحابو سنت او صحابو چې څه کړي رسول الله مبارک نه یې زده کړه کړې هغه ورته فرمایي. الله پاک دې تاسو ته د فهم او د سمج توفیق درکړي. ففتن له الناس فانطلق على وجهه او بیا دا چلو شو چې کله دغلته دا دعا وشو دا خبرې وشوې د حاجي صاحب د اویس قرني رضی الله تعالی عنه مبارک نو خلکو ته پته ولګېده چې دا خو لوی صاحب دی دا خو د ملنګې زندګي تېرولو د فقیرې ناشنایې خبراو ناسته و کنه ناشنا و خو دې سړي خو پېژنده د حاجي صاحب دې خوا پسې لاړ او بیا ورته سوال وکړو حدیث یې بیان کړ نو لہذا اویس قرني رضی الله تعالی عنه باندې خلک هلته پیسې شو په یمن کې خلک پې خبر شو د په مقام مرتبه نو بس لاړ فانطلق على وجهه بس خپله مخ یې وکړه په خپله مخه لاړ د هغې ځای نه روک شو. دا د بزرګانو کمال کوم ځای کې خلک وپېژني مقام مرتبه ورته معلومه شي څه کرامت یې ښکاره شي بزرګي ښکاره شي نو نیکان خلک دا د هغې ځای نه لاړ شي دا فقرا بزرګان ملنګان هغه لاړ هغې ځای نه لاړ. رواه مسلم دا د مسلم شریف حدیثونه دا دوه چې ما بیان کړل مسلم شریف دا د اویس قرني رضی الله تعالی عنه شان نور هم ډېر حدیثونه دي په دې موضوع. عمر فاروق رضی الله مبارک فرمایي چې انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما اوریدلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هغه فرمایي ان خیر التابعین بېشکه غوره ډېر بهتره د تابعینو نه تابعي هغه مسلمان ته وایي چې د ایمان په حالت کې د صحابي مبارک سره ملاقات شوي یو سره یا ډېرو سره او د ایمان په حالت کې بیا د دنیا نه تللي دغې انسان ته څه وایي تابعي پېژنئ نو غوره بهتره ډېر غوره د تابعینو نه څوک دی په تابعینو کې په ایک نمبر غوره بهتره رجل یو سړی دی رسول الله مبارک فرمایي یقال له اویس هغه ته اویس ویلی شي وله والدة د ده دپاره مور ده وکان به بیاض فمروه فلیستغفر لکم د دپاره یو سپین داغ دی اما تاسو ته مخکې روایتو کې تېر شو فمروه فلیستغفر لکم نو بس وی که تاسو څه شوې هغه سره میلاو شوې هغه ته ورسېدې اویس رضی الله تعالی عنه دا چې ډېر غوره دی په تابعینو کې نو که چېرته هغه ته ورسېدې رسول الله مبارک فرمایي په دې حدیث کې فلیستغفر لکم نو پکار ده چې تاسو د هغه نه هغه باندې ځان دپاره د مغفرت سوال وکړئ تاسو هغه سره میلاو شوې نو ځان دپاره په هغه باندې
د بخښنې سوال وکړي دا